کیږي او په دویم قول قائلینو باندې جمهور باندې یولس اعتراضات کړي. امام طحاوی رحمت الله علیه د جمهور له طرفه د قائلینو د قول اول د یولس اعتراضات او جوابات فارغ شو. اوس وقد رویت سره وقد رویت سره بل خبره بیانوي و ډیر آثار مرفوع روایتونه د آقا مدنینا صحابه کرامو نقل کړي دي په خلاف چې په کوم ځای کې راځي توزعوا بما فتوزعوا بما تاسو چې دا وسویلې کنه من مس فرج او یا ذکر فلیتوزع چې په دې باندې او د واجبي د دې په خلاف آثار مرفوعه د نبی علیہ السلام نه ډیرو صحابه نقل کړي دي چې الترازی ترک الوضوء په مسل فرض واغینم د جمهور مذهب ثابتېږي لکه مثلا و شروع کوي وایي ما حدثنا يونس الى اخره عن قيس بن طلق عن ابيه رضي الله عنه ان سال النبي صلى الله عليه وسلم. دا حدیث مرفوع شو کنه سال النبي طلق ابن علي وبعض کې علي ابن طلق وایي خو صحیح طلق ابن علي د رسول الله نه تاسو کړه دا د ملازم په سند نقل ده په دوانو روایتونو د بصری جرح شته د دمشته خو محدثین وایي چې د بصری د روایت په مقابل کې د طلق ابن علي روایت ډیر صحیح ده. د تاسو کافی مسجد ذکر وضو قربان کوي او سره بعد الوضو په ذکر باندې لرزو یو د واجبېږي قال الله دا اوس حدیث مرفوع شو کنه دا د مخکې روایتو په خلاف راغی کرانه غیر. وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره محمد بن جابر فذكر باسناده نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي الى اخره حدثنا ايوب بن عتبة وحدثنا ابو بشر الرقي الى اخره عن قيس بن طلق عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا حسين بن نصر الى اخره عن قيس بن طلق عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا ابو اميه الى اخره عن قيس انه حدثه عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن حزيمة الى اخره عن قيس بن طلق عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله رجل فقال يا نبي الله ما ترى في مسجد الرجل ذكر قربان ستاسو څه خیال ده چې اوسای عورت باندې لاسو وهي او داسې کړی آیا بیا به اودس کوي؟ فقال النبي هل هو ما هو نه دا ذکر الا بضعة من بضعة او بضعة د وخي او بوټۍ یا د وخي او ټوکړه د ستا د بدن او مزغة که بضغة شي ټوکړه که مزغة شي بوټۍ دا د وخي د ستا د بدن نه په دې ولې ماتېږي؟ فهذا حدیث ملازم دا د بدر ملازم بن بدر روایت ده او د سند په حواله مستقیم صحیح ده غیر مسترد د سند کې استراب هم نشته او د بصری د روایت مقابل کې دا ډیر قوي ده او نه په متن کې استراب شته فهو اولى عندنا. نو د بدر ملازم پر روایت سند چې کوم روایت نقل ده زمون په نسبت اولا بالعمل ده مما دی هغه روایت نه روینا او اولا من الاثار المستربه چې هغه د باب اول کې د بصری روایت ده چې د سند او د متن په حواله پاغې کې استراب ده. ولقد حدثني ابن ابي عمران الى اخره يقول سمعت علي بن المديني يقول حديث ملازم هذا احسن من حديث بصرة. ملازم روایت د سند په حواله ګوره یو حسن بل احسن نو د احسن چې کله راشي حسن نه راځي او صح چې راشي صحیح نه وان كان يؤخذ من طريق النظر وای کچېرته په مسله د مسو ذکر کې په روایت عمل کوي په آثار منقوله باندې کوي نو دا اساس چې دلالت کوي په عدم نقض عدم وجوب او کچېرته په دلیل عقلی باندې تاسو موږ سره فیصله کول غواړئ چې عقلی دلیل سوی قیاس چې مسو ذکر باندې نقض راځي او په مسو ذکر باندې چې 14 کړي بیا واجبېږي وی راځي چې نظر صحیح دلیل عقلی ته ورشو فیصله وکړي. فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته فحديث ملازم هذا أحسن إسناده. وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره بظهر كفيه أو بذراعيه.
وې د عقل تقاضا ته وسوګره من علماء کرام ټول لیدلي دي د هر مکتبه فکر که عراقي مکتبه فکر دي که حجازي دي که اصحاب ظواهر دي که حنابله دي که شوافی دي که موالک دي که احناف لا یختلفون د دې په منځ کې اختلاف نشته په دې خبره کې ان من مس ذکر چې یو سړی په ذکر لاس به ظهر کفیه ته دا طرف وهي دا طرف نو چې ظهر ور باندې وهي او به زراعه یا لیچه ور باندې ولم یجب فی ذلک وضو نو په دغه اودس نه واجبېږي نو فن نظر تقاضا د قیاس جلی ده ان یکون مسه ایاه ببطن کفه چې لاس وهل په دې اندام مخصوصه باندې په باطن الکف چې دا ده هغه حکم دم کذالک ام دک شان د شینه کا ظهر الکف او زرا نو چې په زرا او ظهر باندې نه کز ناراضي بکف الارض بکف اليد والراس صحیح شو وقد راينا لو مسه بفخذه او من کتل دي کچته دا عورت اندام مخصوص پټون سره ولګي لم يجب عليه وضو پداو داس نه واجبي والفخذ عوره او ان پټون بخپل ماوره کا عورت سره لګيږي نه کز ناراضي نو فاذا كانت مماسته اياه بالعوره ارکل چې تماس او لګیدل د قبول او د ذکر د عورت سره چې پټون ده لا توجب عليه وضو په د باندې او داس نه واجبي فمماسته اياه نو لګیدل د عورت بغیر العورت على ود عورتنا چې بطن الكف ده احرا دا ډیر لایق او مناسب ده الله توجب عليه وضو چې په د او داس دا ګور عقل صحیح کیاسي جلی دا وای پټون عورت او قبول عورت نو عورت سره لګیږي نه کز ناراضي بطن الكف عورت نه ده او دا لما اندام مخصوص سره ولګي د نقص دا نه کوي وګوره د قیاسي جلی تقاضا مده من هر فقال الذين ذهبوا الى ايجاب الوضوء منه فقد اوجب الوضوء من مماسته بالكف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وای کنه چې واجب کړه دا او داس په لګېدلو د بطن الکف باندې صحابه او د نبی پاک په موږ اعتراض کوي به من جوابات وسكوشا ما حدثنا ابو بكر الى اخره قال سمعت مصعب بن سعد بن ابي وقاص يقول كنت امسك المصحف ما قران شریف نیولې او پلاس فمسست فرجي په دې بل لاس باندې می عورت وګراو فامرني ان اتوضا نو دا چې میرا ته ویل چې ورشه او د سوکا سعد وای ماته می پلار ویل قران شریف راوړ قرآن شریف یو لاس کې نیول او په بل می عورت وګارو ما ته وی او داس وکا انا توزع ما ته امر دی او داس خوشات د بو چې کوم او داس دل وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب الى اخره قال كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقولان مثل الرجل يمس ذكره قال يتوزع یو سړی په عورت لا صبح دوړ ویلی يتوزع ویل د هم توسوزل ویل چې او د شرعي مراد کې دی شو عرفي لاس وینزل شاته بوزمن جواب قال شعبة فقلت لقد اتعمن هذا فقال ما طيب بن ابي رباح ما قلت له چې دا حکم چانه اخیسته وي عطا بن ابي رباح نل وبه قال حدثنا يونس الى اخره عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه راى صلى صلاه لم يكن يصليها قال فقلت له ما هذه الصلاه قال اني مسست فرفري ابن عمر یو منځ وکړ په یو ټیم کې چې دې ټیم کې به معمولا منځ نه کوله د مانځه ټیم ما ورته ویلي و اني مسست فرجي ما مانځنه مخکې عورت مګله او ګرول بیا ما نه هیرو چې او د سوکما نو اوس نو د سوکا المون راو ګرځو ته دې مون جواب کوو وبه قال حدثنا ابن حزيمة الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله وبه قال حدثنا ابن حزيمة الى اخره عن مجاهد قال صلينا مع ابن عمر او صلى بنا ابن عمر ثم صار ثم انا جمله فقلت يا ابا عبد الرحمن انا قد صلينا فقال ان ابا عبد الرحمن اخي ګوندک هغه ځان ته سترک مونږ کو مونږ ولې اے ابو عبد الرحمن د اسم کونیه ولې مونږ کړه کنه بیا څه ته مونږ کوي ولكني مسست ذكري قال فتوضا واعاد الصلاه ودا چې چل شلو چې ما غینه مخکې عورت باندې لاس وهنه لهذا ما نه هیرو جو د سوکما دا مې هغه جوابات ته ګوره قیل لهم اما ما رويتم عن مصعب بن سعد تاسو چې د مصعب خبره وکړه
چې باباجي مې سات راتلو قرآن شریف راوړه ما یو لاس کې قرآن په بل مې عورت وګوره ما ته یو داس وکړه فإنه قد روي عن مصعب بن سعد نبيه همدغه صحابي دا روایت د دې په خلاف راغلی ده د دې په خلاف روایت ته وسوګوره څه وایي اشاره خلاف ما رواه عنه الحكم وبه قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق عن مصعب بن سعد قال كنت اخذ على ابي المصحف ما پلار ته قرآن شریف راوړه فاحتكبت بیا مې نامنه لاندې ځان وګراو فاصبت فرجي لاس مې په عورت ولګېده ما ته وایي اصبت فرجک بچی لاس دې په عورت ولګېده ما وی او احتكبت هغه ځای خارج ته ومې ګراو فقال لغمس يدك في التراب لاس دې په خاورو کې دننه لاس دې په خاورو کې ولم يأمرني ان اتوضا یعنی تیمم وکړه یو دا څه حکم یې نه ده کړی نو چې اوبه وي تیمم کېږي او دلته ویلي تیمم وکړه چې صرف هغه ظاهري طهارت راشي وروي عن مصعب ايضا ان اباه امره بغسل يده ودې کته چې مراد یو داسې نه څه ده او داسې لغوي بابا جان راته وویل چې لاس دې ووینځه نو موږ وایو ټیک ده دغه مصعب ته سعد ویلي دي توضه دلته وایي چې امره بغسل يده او داسې لغوي حکم دا خو موږ هم ویل وبه قال حدثنا محمد بن حزيمة إلى آخره عن زبير بن عدي عن مصعب بن سعد مثله غير أنه قال قل فاغسل يدك فقد يجوز فاغسل يدك بس لاس دوينزا أو دس لغويا أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثه عن مصعب هو حكم أولي ويذكر غير جماعة لو دسك ومعلومي چې دا داسې لغوي ده على ما بينه عنه زبير بن عدي حتى لا تتزاد چې د دوالو روایتونو منځ کې تعارض پاتې نشي چې یو کې غسل الیت راغلی او بل کې توضؤ نو معلومه دا شو چې داسې لغوي مراد ده وقد روي عن سعد رضي الله عنه من قوله انه لا وضوء في ذلك په دې باب کې داس نشي یعنی جوړ سره عورت باندې لا سوهي یا وګړي یو داس نه واجبي دي وبه قال حدثنا محمد بن حزيمة إلى آخره عن قيس بن أبي حازم قال سئل سعد عن مس الذكر فقال إن كان نجسا فاقطعه لا بأس به. دنا چاته پوسو که مصعب بن زبیر نه وی چې مس ذکر حکم څنګه ده کچا په باندې لا سو د واجبي نو مصعب بن سعد ورته وی ان كان نجسا کدا عورت نجسي ذکر فاقطعه ځان نه کټ کو گزارې کا لا بأس به سړی خبره نشته او داس نه پس دی او دا مې مخصوصه وګاراو یو هغه چې مزي وزي کوونه وزي هیڅ خبره ګوره بیرته د خپل روایت په خلاف بل روایت راغی کرانه یو راوي چې د خپل روایت نه خلاف یې څه کوي وعده چې منسوخ شوی دی. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن الى اخره عن قيس بن ابي حازم قال رجل لسعد رضي الله عنه انه مس ذكره وهو في الصلاه فقال قربان دې پر مانځ کې وو او نامن لاندې عورت یې ګراولې فقال اقطعه كتك كان حسين ورته كتك انما هو بزعه من دوخي وتبرا خير د چې ګراوله د مون نه ماتيږي نه وداس فهذا سعد دا هغه سعد د چې مخکې وایي چې ماته پلار وي او داس وکړه او اوس په خپل وایي که چېرته دا ګندۍ نجسي بیا کټ کا لما کشفت روایات عنه هر کله چې تحقیق وشو هغه روایاتو کې چې د سعد نه نقل دي ثبت عنه دا خبره د سعد نه ثابته شو چې انه لا مصعبنا انه لا وضوء في مس الذكر کچا مس الذكر وکړو په دې کې او داس او پاتو شو د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن عمر خبره چې ویل او داس د دې جواب تر اللهم صل على محمد الک ورته